السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحال یې. ملګرو زمونږ معاشره کې عام طور یو خبره غلطه مشهوره ده چې مذهب او عقل دا دواړه نه کیږي، یا به مذهب پالو کې یا به عقل پالو کې. نو نن به موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا دین اسلام یو انسان ته د اجازه ورکوي چې هغه راشي او د خپل عقل استعمال وکړي، یعنی په دین اسلام کې د عقل استعمالولو څه جواز شته او کنه. نو را به شو د ټول ناول د دین اسلام اصل ماخذ قرآن ته چې هغه د دې په باره کې څه وي. الله رب کائنات په قرآن کې فرمایي افلا یتدبرون القرآن، آیا دوی تدبر نه کوي؟ په قرآن کې تدبر ویل کېږي د یو څیز انجام ته راکتل، د یو څیز رزلټ او نتیجه راویستلو ته ویل کېږي، او د یو څیز انجام ته راکتل، د یو څیز رزلټ او نتیجه راویستل دا په څه سره کېږي؟ په عقل سره کېږي. نو الله رب کائنات بل څیز یاد نه کو، د دین اسلام اصل ماخذ یاد کو، یعنی قرآن یاد کو چې آیا دوی په دې کې تدبر نه کوي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په دین اسلام کې د عقل استعمالولو دا سره جواز شته. دویم ځکه الله رب کائنات فرمایي کذالک یبین الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون. د آیاتونه د نشانی د معجزې د وجې نه بیانېږي، د لپاره ظاهریږي چې تاسو په دې کې څه وکړئ؟ تفکر وکړئ. تفکر ویل کېږي د یو څیز ظاهري ډول او سینګار باندې سوچ کول، فکر کول، غور کول تر ویل کېږي. نو الله رب کائنات د دین اسلام یو هم څیز چې هغه معجزه ده، آیاتونه دي، په هغې باندې د تفکر کولو اجازت ورکوي، او تفکر دا په څه سره کېږي؟ په عقل سره کېږي. بل ځای کې الله رب کائنات په صریحو الفاظو سره وایي افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ عقل خو لري، خو مطلب آیا تاسو د عقل استعمال نه کوئ؟ دا تنبیه ده د عقل استعمال وکړئ، دې دپاره وایي الله رب کائنات. نو په دې باندې دا ټول دلالت کوي چې الله رب کائنات دا اجازت ورکړی دی چې تاسو د عقل څه وکړئ؟ استعمال وکړي. بل ځکه الله رب کائنات فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. د کفارو په مقابله کې ځان په تورو سره مضبوط کوي، په اسونو سره ځان مضبوط کوي. د دین یوازې توري مراد نه دي، د دین یوازې اسونه مراد نه دي. الله رب کائنات فرمایي په هر لیول سره تاسو ځان مضبوط کوي، که اقتصادي لیول دی، که معاشي لیول دی، که د علم میدان دی، که افرادي لیول دی، په دې ټولو څیزونو کې تاسو ځان مضبوط کوي د کفارو په مقابله کې. او د کفارو په مقابله کې چې ته ځان مضبوطې، نو په څه سره به مضبوطې؟ په عقل سره به مضبوطې. څنګه به ځان په عقل؟ اقتصادي لیول، معاشي لیول، د علم میدان، ټیکنالوژي، دا ټول څیزونه دا په څه سره کېږي؟ دا په عقل سره کېږي. ته به هله ځان مضبوطې چې کله ته څه وکړي؟ د عقل استعمال وکړي. نو الله رب کائنات بل ځای کې فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تاسو د دې کفارو سره وجنګېږئ، مقابله وکړئ تر دې چې دا فتنه ختمه شي او خالص دین د الله رب کائنات پاتې شي. نو دوی سره به هله جنګېږي، هله به مقابله کې چې ته د هغوی د وار دپاره ځان مضبوط کړي. مثال په طور باندې هغه په تا باندې ټیکنالوژۍ سره وار کوي، نو ته په ټیکنالوژۍ سره ځان مضبوطې. تا باندې اقتصادي لیول، معاشي لیول، په هر لیول باندې تا باندې وار کوي، تا د هغې دپاره ځان مضبوط کړي. او دا به هله ځان مضبوطېږي چې کله ته ځان خودمختاره جوړ کړي، او خودمختاره به هله جوړېږي چې کله ته د عقل استعمال وکړي. نو الله رب کائنات د آیت په دې باندې دلالت کوي چې د عقل استعمال دا سره جواز دی، بلکې جواز نه فرض دی. دا ټول په قرآن کې الله رب کائنات موږ ته بیان کړي دي، خو لیکن موږ په دې قرآن باندې غور نه کوو، فکر نه کوو. نو د دې په وجه موږ نه پاتې شوی دی. قرآن موږ صرف د دې دپاره خاص کړی دی چې 15 روپۍ رانه ورکي دي، خلک راغونډ کا او راشه ختم وکړه هغې پسې. قاضي صاحب راشه ځمکه باندې مې چا سره دعوه ده، دا قرآن ورله ورکړه، زه پې قرآن خورم. موږ صرف قرآن د دې دپاره خاص کړی، حالانکه قرآن الله رب کائنات د یو مقصد دپاره رالیږلی. د هغې مقصد دا نه دی چې تی لفظي ته ور باندې د سر نه شروع شي او په والناس باندې ختم شي. نه، د دې یو جوور مقصد دی. زه به تاسو سره یو مثال درکړم. کپنۍ والا د موټرسایکل په ټینکۍ باندې احتیاطي تدابیر لیکلي، او لیکلي پي چې چېرته به هیلمټ استعمالوي. نو که اوس یو سړی راولګېږي او دغه الفاظ صرف بیانوي او وایي، نو د کپنۍ والا اصل مقصد پوره شو. نه، هغه د څه دپاره راوړي چې یاره دا په عمل کې راولي. نو الله رب کائنات دغه رنګې دا قرآن رالیږلی د دې دپاره دی چې په عمل کې راولي. د دې یو مقصد دی، د دې دا نه دی چې الف نه واله د الحمد نه واله او تی په والناس باندې ختم کو، په شد بود باندې پوه نه شي چې الله رب کائنات دې کې ماته رسوي. د نیکو مقصد به پوره شي، خو اصل مقصد د قرآن دا لس نیکۍ نه دي چې په یو حرف باندې تاته درکوي. دا یو مقصد دپاره الله رب کائنات رالیږلی دی چې هغه غور دی، فکر دی، دا د دنیا دپاره قانون دی. په دې باندې سوچ وکړه، دا قانون په خپل زندګۍ کې راوله. صرف دا نه دی چې د الحمد نه واله د والناسه پورې
ختم کا. دویم طرف راشو اندی تقلید کی مذمت. الله رب کائنات قرآن کې فرمایي زه به مفهوم بیان کما چې کله دوی تر ویل شي چې تاسو د نازل شوی کلام تاسو وکي تابعداري وکي، یعنی د الله طرف نه چې کوم کلام راغلی دی دې تابعداري وکي، نو دوی وایي مونږ نه کوو، مونږ دا هغه څه تابعداري کوو چې کوم باندې مونږ خپل پلار نیکونه هغه څه دي موندلي دي. نو الله رب کائنات دلته د دوی مذمت بیانوي چې دوی هم نه پوهېږي او هغوی هم نه پوهېدل. بل ځای کې الله رب کائنات کم خلک چې د عقل استعمال نه کوي او سترګې پټې کړې وي او تړلې وي او روان وي چاپسې بغیر د څه تحقیق نه، نو دوی وایي د ځناورو نه هم بدتر دي. ولې بدتر دي؟ ځناور هم خوراک کوي او تشیږي او واپس راځي خپل ځای ته. دغه رنګې د انسان هم خوراک کوي او تشیږي خو هغه خپل مالک خپل در هغه یې اوسه پورې ونه پېژاندو. څاروی خوراک وکړي ساري د کور نه وباسه واپس به خپل در ته راځي، خپل مالک پیژني، خپل کور پیژني. خو لیکن دا انسان د الله رب کائنات د کائنات نه پیدې اخلي، خو لیکن د هغې باوجود هم د خپل در د الله رب کائنات چې کوم در دی د مالک در دی یا مالک دی هغه نه پیژني. هغه به په څه سره پیژني؟ په عقل سره پیژني. نو چې د عقل استعمال څوک نه کوي هغه د څه نه دي؟ د ځناورو نه هم بدتر دي. دریم طرف ته به راشو الله رب کائنات سنت نبوي او عقل. الله رب کائنات قرآن کې فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. تاسو اطاعت د الله رب کائنات وکي، یعنی د کلام وکي، کلام الله اطاعت وکي، و اطیعوا الرسول او د عقل سلیم تاسو څه وکي؟ تابعداري وکي، اطاعت وکي. عقل سلیم د ټول نه غټ عالم غټ عاقل دا په معاشره کې دا څوک وي؟ نبی وي او عقل سلیم وي. عقل سلیم دي تر ویل کېږي چې د تعصب، د عناد، د بغض، د دې ټولو څیزونو نه د کاږلیچ نه هغه څه وي؟ خالی وي. او دا صرف په چا کې وي؟ په نبي کې وي. نو الله رب کائنات فرمایي اطیعوا الله، تاسو اطاعت د الله رب کائنات وکړئ، و اطیعوا الرسول او د اطاعت د عقل سلیم وکړئ. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې الله رب کائنات پیغمبر یادوي چې د دین اسلام د هغې نه هغه سرچشمه ده، د هغې نه دا راخور شوی دی. تاسو د دې تابعداري وکړئ چې عقل سلیم دی. نو په دې باندې دا دلالت کوي چې الله رب کائنات انسان ته د اجازت ورکړي چې هغه د عقل څه وکړي؟ استعمال وکړي. دریم طرف څلورم طرف ته به راشو علم او عقل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په هر انسان باندې دا څه دی؟ علم فرض دی. علم فرض دا څنګه دی؟ یعنی د کم انسان چې د کم پیډ سره واسطه ده د دغه فیلډ علم د اسلام په دایره کې په د باندې دا څه دی؟ فرض دی. او دا علم به کله دا حاصلي چې کله دا څه وي؟ عقل وي. چې کله عقل نه وي علم نشي حاصلېدلی. د عقل په ذریعې سره به څه کې؟ علم حاصلې. نو الله رب کائنات محبوب چې دا ویلي دي چې یاره تاسو باندې علم فرض دی، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. عقل استعمال دا په تاسو باندې څه دی؟ فرض دی. چې کله تاسو د عقل استعمال وکړئ نو علم به تاسو ته راشي. پنځم نمبر باندې دی اجتهاد او عقل. په قرآن کې یا په احادیثو کې په صریح الفاظو سره بعضې مسائل هغه ذکر نه دي. هغه په څه سره روباسي؟ مجتهدین لګیا شي په هغې کې غور کوي، فکر کوي، د هغې نه یو نوې مسله روباسي او دغه نوې مسله دغه غور او فکر دا په څه سره کېږي؟ په عقل سره کېږي. او اجتهاد دا صحابه کرام هم کړی دی، مجتهدین لګیا دي هغه څه کوي؟ اجتهاد یې کړی دی. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په دین اسلام کې د عقل استعمال هغه سره جواز لري او جایز دی. په شپږم نمبر باندې دی شورا او عقل. مشورې تر په دین اسلام کې یو لوی اهمیت حاصل دی او په مشوره کې مختلف کسان راجمع شوي وي، په هغې کې مختلف عقلونو والا خلک راجمع شوي وي، مختلف ذهنونو والا خلک راجمع شوي وي. په یو خبره باندې د هغوی نه رای اخیستلی کېږي او دغه رای دا په څه سره وي؟ په عقل. دا د قرآن آیاتونه نه دغه کوي چې یاره قرآن آیات د دې خبرې باره کې دا وایي، نه، د خپل ذهن نه د خپل عقل نه یو رای پیش کوي، یو کمنټ پیش کوي چې یاره زما ذهن دا وایي، زما عقل دا وایي. نو په دین اسلام کې دا شته مشورې شوي دي او هر چا دغه رنګې خپلې رایګانې ورکړي دی او دا رای ورکولی کېږي دا په څه سره؟ په عقل سره. او د تبلیغیانو په ژبه کې مشورې ته اهمیت نه اهمیتونه حاصل دي. هغوی وایي چې څوک در سره نه دیوال ته ودرېږه خو مشوره به نه پرېږدي، دیوال سره مشوره وکړه، اگر چې ذهني ته ورباندې دا لږ د هغوی په نیز باندې چې مشوره پرېغوستله صریح کفر دی وکړو. مطلب صحیح داسې دا صریح کفر زه د خپل ځان نه وایم، څوک پرې کافر کېږي نه، خو لیکن د هغوی په ژبه کې ورته یو غټ اهمیت حاصل دی. په اووم نمبر باندې دی عقل او وحي کا تعلق.
عام طور باندې دا مشهور ده چې د عقل او د وحي د یو بل سره د سره تضاد دی ټکراو دی لیکن دا خبره ټیک نه ده وحي او عقل په خپل منځ کې هیڅ تضاد نشته دی دا د یو بل سره سړي معاونین دي عقل हमें वही तक ले जाती है जहां हमको वही की जरूरत महसूस होती है په فزیکل ورلد کې د عقل استعمالول دا بالکل احسانه طریقه ده صحیح طریقه ده خو چې کله موږ میټا فزیکل ورلد ته لاړ شو نو هلته صرف عقل کار نه کوي هلته به ورسره څه کي وحي به رامنډه وښي او ورته وایي به چې ته به رانه لویږي نه ځکه چې هلته عقل لویږي را لویږي کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي دا سټیبل نه وي نو وحي راځي او دا څه کوي دا سټیبل کوي چې کله موږ د الله رب کائنات په باره کې لګیا یو میټا فزیکل ورلد کې د روح په باره کې لګیا یو نو بیا دا وحي رامنډه کوي او د دې عقل دا څه کوي معاونت کوي مدد کوي نو دا نننۍ ویډیو که چېرته د دې ویډیو په حوالې سره ستاسو په ذهن کې څه سوال وي نو تاسو موږ ته په کامنټ سیکشن کې ویلی شو میلاویږو به بله ویډیو کې انشاءالله